قسم په خدای د هغه جهلیانو براته الواګانې پخولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپۍ په سر کړه او پاتانېدارانو یې کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ما ته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه ما ته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ باہر سے ایک 3 پتھر منگائیں درې کاڼي بارغه کچرو کې کاڼي پراتو چې درې کاڼي راوړه ویلې ابھی مالک ایک تھانیدار کو دے دو مالوایا چې یو دوه درې په ما د ښځه په درې کاڼي طلاق یې چې تا داسې ویلي دي ویلې کلمه خو م تېره کړم د ګډې زوی کلمې خو تاسو هر وخت تېره والله که دې پرېږد په 4 واړو مې ښځې طلاقې کړې چې دا مجسټریټ نمبر راغی ویلې مولانا صاحب پښتو کې راته وایي ما تازه واده کړی دی مه مې غر کوه ما تازه واده کړی ما چې تازه طلاقي شی ته به ښایي ستا شپه په انګو کې وه زما تقریر په ټل کې و ته راغلی هم نه وې او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی په هغه مې هم 3 طلاق وغورځو کرنیل ما ته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مخکې دی یو ملا جرم کو خو لگے کمی کا کنا بیختی ہوئی وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنی مرید باہر کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تمواس کو مالور کا 4,000 روپے زما دې دواړو لاسونو تحت کړې لګولې چې ورننوتم دا اشعار را یاد شو چې نشانې به مې په لاسو بل په بند زولنو وي د خامتا جامې بسري وي ملا خوړلې به بیړو وي ملا خوړلې به بیړو وي جنازه به مې ولاړه ستا راتلو به انتظار وي مخ میں مگورا کفن کے لپٹا دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمالدہ فوجیانم دا سی وحشیان غندی دی اب وہی جدہ الاسد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت راغے وینی وم لکہ منگ سکڑی ویل مخ کے شید شپی یو بجاوا 200 پولیس راغے زما کور نتو راتو الکه زه خو غټې منډم نشم والی ظالمه ده خو تاڼه کې کېنه زه درځم او دا ټوپک یې نیولې ته به یې چې څه ډبنګې یې ګیر کړی څه ډبنګې یې ګیر کړی دی مخکې شو حاجي مخکې شو ډي پي آر یې راوویستو په دې دستخط وکړه ما دا 10 دستخطه پېښور جیل ته پېښور ناری پور جیل ته اسلم خټک گورنر او ژوندی دی ژوندی دی قرآن ورکوي دا مسلم لیگ او تپوس ته وکوي چې راپسې اریپور جیل ته ټلیفون وکړو ویل راوځه مال که به دروتم نو د سړي زوی بنې تا ته چې گورنر ټلیفون وکړي چې د جیل نه راوځه خدای په راستی چې 15,000 ټیزونه مو واچو منډه کړي مال که به دروتم د سړي زوی بنیم ویلې ولې مال ما سره 400 نیشنل والا دي کته ووتم د مافي خان ډرامې به راپسې وکړي لکه ما ته ګورئ یعنې دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړېږي خوله یم ټپې شي شور مه
زما عزیزانو سلور سوا نیشنل والا دی ما سرا د مافی خان ډرامې برا پسیو کی درې میاشتې مې پکې تیرې کې راووتم. دیکھو وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټرو د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلا کې زه قید کړی وما 11 میاشتې مې تیرې کړې. را پسې اشرف خان جواب کو چیک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دیسیے مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم اور ستاسو دوا برکت تے نہ میں د پاکستان د وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پدے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په شل کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای او قرآن او دی جولې ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سوې زتا چیف منسټر منم نه زبا د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ با د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاري مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغه نه دی منلی چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه او شیعه حضراتو فقہ جعفریہ چغے والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو حکومت تدویم چې دا مجتهدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا ہوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی. ٹھیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی.